بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین د ټیم کې ما سره سیټي میر کوهاټ کاری شیر زمان ناست دی. د کوهاټ حوالې سره د ټیم کې صفایي حوالې سره ډیر زیات ایشو جوړ ده. څو ورځو نه چې کوم ډبلیو اس اس سی هلکران دي ښه ګروپ دي هغو صفایي نه کوي لګی او هغو اندا دوا ده چې همیشه مو سره وعدې وشي او مو چې کوم مراد دي عام نه ملويږي او ریسنټلی خو مو ته تنخواه هم نه ده ملاو او دینه پهله هم داسې شوي دي بیا مو ته تنخواه ریلیز شي خو مو چې کوم نور مراد دي بیا مو ته نه ملويږي. نو اوس دې ټایم کې هغو ته تنخواه نه ده ملاو. نن تقریبا 11 تاریخ هم شو او هغو همداسې ناست دي او مو دا هم ورو لګی چې دلته چې کوم اعلی افسران دي هغو خپل تنخواهانې واخیستې او چې کوم لاندې طبقه ده همداسې ناسته. نن دې حوالې سره مو کري صاحب نه مکفل وو چونکې کري صاحب دې ټایم کې دې حوالې سره ډېر انټرست هم ده او ډېر توقعات هم دي خلکو. نو کري صاحب ډېره مننه. نن دې حوالې سره تاسو موقف ډېر ضروري ده چې نن خو چوټي ورځ هم ده اتوار ده ځکه خلک لکه غدي بهرحال سبا نه چې کوم دفترونه به کلاو شي نو تاسو څه اقدامات دي دې حوالې سره؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. شکریا. ډېر اهمه مسلې تاسو ته وکړو. یقینا هغه خلک چې کوم مطلب د حق روپ دي او ملزمین دي عام په تکلیف کې دی ویلې چې وو د تنخواه تناست تنخواه چې ملاو نشي دغه د کور چولا او دغه د بچو ولا غرض په مسله وي. دویم کوم خلک کوم علاقې کې صفایي ولا مسله د اخر کوم تکلیف کې دي او د تکلیف پورا احساس مو سره شته ده. لږ کرایسس پورا کې پکې کې دي هر ادارې کې دي د موږ کومه اداره ده ډبل سی سی او د سره تړلې ټیم ده. ډبل سی سی کې چې کوم سټاف ته سینیټیشن والا واټر والا دا دی والا تنخواه او د دې والا پنشن د دې والا د بجلی والا بل دا په کمیټې باندې نو گذشته چې کومه مهینه واره کې دا یو مسله جوړه شوې وه. بیا مو یو 40 لک چک د کمیټې نه ورکړلو او 40 لک بیا مو په هغو باندې کېښلو په ډبل سی سی باندې. بهرحال هغه خو منکر وو د دې شي نه چې موږ سره نشته دي. بیا مې لږه سختي وکړله چې ما ته اکاونټ چک راکړو چې دا هغه چک دپاره خو بهرحال هغه یې ورکړلو هغو ته مو بیا ډبل سی سی ته هفتې کې هغه پیسې مو بیا د ټیمې نه واپس کړلې. اوس دا میاشت ما خیال کې نن 11 تاریخ ده. بالکل نو دا درې چټیانې تېرې شوې. دې نه مخکې مو یو چک ما ته ټیمو صاحب راکړلو چې موږ سره فلحال 40 لک روپۍ شته دي. ما بیا هغو ته ریکویسټ وکړلو چې د 40 لک روپۍ تاسې والو دې باندې ګزاره وکړو 21 تاریخ باندې به تاسې ته آینده 21 تاریخ باندې تاسو ته موږ دغه تنخواه درکوو اډوانس کې به دې عید والا چې کومې دي هغه به درکوو نو 1 کروڑ 20 لک روپۍ جوړېږي دا به ټول درکوو. خو بهرحال د هغو مجبوریانې دي په نیمې تنخواه باندې کېدای شي د هغو کار کېږي نه نو دا د دې ورځې پکې چټي راغله نو سبا به اول انشاءالله اول ترجیحاتو کې موږ دا مسله وي چې چېرته نه وي دلته به موږ پیسې پیدا وو چې هغو والا چوره بله شي دویم دا ده چې د صفایي والا کار دا نو کوي صاحب دا خو که تاسو سوچ کوئ نو دا خو یو وختي حل ده که دې نه بعد ټي ایم اے سره دا پیسې نه وي او چې کوم خبره مو اورو لګی چې کوم وایده ډبلیو سی سی سره شوی نو 1 کروڑ 20 لک نمبره چې کوم پیمنټ ده ټي ایم اے ډبلیو سی سی ته ورکوي او چې څومره دلته اعلی افسران دي که چیف ایگزیکټیو نه ونیسه لاندې دا څومره افسران دفترو کې ناست دي نو دو تنخواهانې ماشاءالله الله دې ته نصیب کړي دا به وایو ډېر ښه تنخواهانې خالي لګی نو چې میاشت پوره شي هغو تنخواهانې پکې ملاو شي او دا لاندې طبقه چې کومه دا محرومه وي نو دا خو چې کوم تاسو حل وکړلو دا خو وختي به دو ته دا پیسې ملاو شي او دې کې هم هغو به خپلې تنخواهانې بیا به میاشتې کې والي نو دا لاندې طبقه بیا به هم پکې پاتې شي آینده دپاره مو څه لای عمل کوئ؟ اصل مستقل چې دی والا حل د هغې کې خو بله غونې وضاحت زه دا وکړم که نه چې ټولو نه لوی مسله موږ ته کمیټې کې چې ده هغه ریکوري ده چې هغه ریکوري کې لږه کمزوري ده. دویم سره ایکسپایر لیست دي که چاته تاریخ باندې په هغې باندې ایکسپایر لیست چې کوم دي په هغې باندې مو اجلاس راغوښتی ده نو هغې کې تقریبا چې 700 دوکانونه دي هغه د 60-70 سال مخکې کرایو باندې چلیږي نو یو خو هغه ریکوري کې ډېره سستي ده نو هغې سره هغه چې مو به حل کړو هغه صحیح طریقې سره هغو د خپله کرایه مقرره شي چې کومه چې د بازار لیول مطابق وي نو د مو د ټیمې چې ده هغه به بیا په خپلو پښو ودرېږي بیا به د کوم کرایسس دي د هغې نه علاوه
درې پلزې داسې دي چې یوه خو بالکل کمپلیټ ده، بل هغې ته نږدې ده. درېیمې بنې کار شروع ده، تقریبا د 1 ارب روپو دا پروجیکټ ده، کنسټرکشن شروع ده. نو که دغه وشولو دې نه بل انکم زیات شي. دا خو د ټیمي والا مسلې خو به دې سره حل شي. ډبلیو سی سی والا مسلې شته دي. ډبلیو سی سی دا ځان ته یو داسې ده لکه یو کانټیکټ ونې، یو داسې میکمانه ده که نه، ټیکهداري ونې ده. په هغې کې مسلې شته دي، خو هغې دپاره به اوس حل لټول دا غواړو چې هغې څه حل راوباسو. هغې دا ده چې کوم اګریمنټ دې نه مخکې شوی دی هغه ډېر په غلطې طریقې باندې شوي دي. هغې به درته یو خبره زه دا وکړم چې دې ته سانیټیشن سټاف او واټر والا سټاف دا مو ورکړی ده، د هغې د بجلۍ والا بل دا ټول مو دا په ټي ایم ای باندې ده. خو د هغې نه علاوه چې کوم هغو خپل آمدن ده کوم څه رسي په هغې کې څومره کسان هغو اخیستي دي دا معلومات اوس پرې موږ ته دوره نه کړلو چې دوی خپل کسان په ډیلیوریز باندې یا په نورو هغه باندې څومره خلک دوی کې نیولي دي دا د ورکې. دویم د واټر ریټ چې کوم رسي د اوبو والا چې کوم بینادو اخلي هغه دوی سره سر کې کوم اګریمنټ شوی او 16 لک ورسره شوی چې دا به تاسو ته جمع کېږي. خو دا خو تقریبا څو چې کله د ډبلیو سی سی راغله هر ټایم کې شوی. د هغې نه بعد دا رسېدله ده 5 کروړ ته دا رسېدله چې دوی والا ریکوري کېږي. نو هغه 16 لک روپۍ چې دي هغه دې ته ورکوي. خو دا خو زوړ اګریمنټ شوی ده. اوس دې کې به مو د اجلاس نه بعد کې به کینو، د کمیټې به کینو چې دې سره نوی اګریمنټ به کوو، د زوړ اګریمنټ په سره کې ختموو او دوی سره به دا ټوله معامله طریقه کار ته څرنګې راولو که نه. هغه یو ورځ دوی کار نه ده، هغې باندې به لږ ټایم لاګي ځکه چې اګریمنټ یې ځلې وشي هغې کې بیا لږ بالکل دا خو یو قانوني او هغې حل خو کري صاحب. دلته خبره دا ده چې مو اکثر ګورو پهله ټي ایم ای نه مو همدا خبرې وې چې پکې ورکران ډېر دي، څوک کورونو کې لګیا دي، څوک حجرو کې لګیا دي. اوس ریسنټلی ډبلیو سی سی حوالې سره هم دا خبرې کېږي چې کوم پکې خانسامه وغیره دي هغه هم کورونو کې لګیا دي. داسې چې کوم یو مثال منیجر ده او هغې سره بیا اسسټنټ ده، نو د اسسټنټ څه ضرورت ده، بیا هغې سره اسسټنټ داسې مطلب چې څومره افسران دي هغو سره 2 3 کسان ایکسټرا دي. نو هغه چې کوم مراد خلیل لګی همدغه مراد که تاسو ټي ایم ای ته حواله کوي او ټي ایم ای مکمل چیک اینڈ بیلنس کی ما یو ویډیو کې پهله هم ویله چې مکمل چیک اینڈ بیلنس یو لږ سختي ور باندې وشي نو چې کوم کار ډبلیو سی سی کوي لګی همدینه ښه ریزلټ آیا ټي ایم ای نشي ورکول؟ بالکل ورکولی شي. دغه ما ته چې یو اګریمنټ دی هغو سره شوی ده هغو ته حواله شوي دي. خاص کل ډبلیو سی سی چې دا هغه د دوه شیانو دپاره ده، واټر دپاره او د سانیټیشن که نه دوه دپاره ده. هغه اوس پکې کنسټرکشن او نورې کیسې ورکې کوي که نه. خو دې کې زه یوه خبرې ته وکړم، دې نه مخکې چې کوم حکومت و دا دوی دپاره یو بورډ وي، بورډ کې یو خپل چیرمین وي. نو موږ کوشش دا ده چې هغې ته چیرمین خپل ورکړو، بورډ ممبران خپل ورکړو. دا هغو ته پته لګي چې دې کې څومره کسان دي هغو سره اډټ نو کري صاحب هغه چې کوم بورډ جوړو معافي کته کلمې ته نیمه کې مې تاسو خبره کټ کړه چې کوم بورډ کسان دي نو موږ عام اورو چې چې کله میټینګ ته رسي نو هغو ته خپل ټي ډي ملاو شي چای اوس کی او نور سکر کردګي نشته هغو لاړ شي. آیا داسې بورډ به تاسو ولا همدغه موږ غواړو چې موږ دغسې بورډ ورکړو چې هغه بورډ مو به بند کړی وي چې کوم ځای کې خرابي مثال موږ ته په نظر رسي یا تاسې په نظر رسي موږ ته یې ښایي چې هغې مو بیا حل نه وکړی شو، هغې مو معلومات هم کولی شو که نه. د شی لږ د څرګندونې نه د داسې روان ده لکه یو خفیه روان ده که نه. هغې دا وجه وي چې کوم په هغې کې ممبران دي، په بورډ کې کوم ممبران دي دا خو هغې سره شیر کوي که نه. نو هغو ته دا پته لګي چې یاره دومره کسان دي پکې دومره فنډ راغلل دې طریقې سره به لګېږي. نو کوشش مو دا ده چې هغې کې موږ خپل چرمین هم ولګوو. د هغې نه علاوه ښي چې کوم دا د دو عارف رؤف صاحب ده ما خیال کې هغه جون کې ریټر کېږي که نه. نو کوشش کوم دا وي چې دغسې کس موږ په هغې کې راولو چې هغه موږ کوشش دا وي چې هغه ډبل سی سی په صحیح طریقې سره د عوام د مفاداتو دپاره استعمال کړي. نو څو پورې چې دې کې لږ اصلاحات نه وي شوي دا کراسه شکریہ کري صاحب. ناظرین تاسو د کاري صاحب کوم موقف عام واورېده او موږ امید کوو چې سبا نه انشاءالله د ډبلیو سی سی چې کوم مسله روانه ده دا به هم حل شي او چې کوم عوام توقعات دي د کاري صاحب نه دا به هم پوره شي. ډېره شکریہ.